د یار د سر زار کا دنیا د یار د سر زار کا او دنیا همیش وی یاران کله کله وینا. السلام علیکم ګرانو کتونکو، دا وخت کې زه موجود یم اوږي مانسیرا او دلته چې دی دا رشیده زنن راغلی یم بوک ټي رینټ کار چې کوم مالک دی دا یو میلمدو سړی دی، د ده خوا ته راغلی یم. دا نور هم ملګري ناست دي په دې پروګرام کې ما سره دی. دا یو دی سعید بھائی او ستاسو نوم څه دی جی؟ نور محمد بھائی. او دا را سره یو جانانه کس ناست دی جی، غریب نواز. ښه جی ګرانو کتونکو، نن به د دې نه مونږ د ژوند هغه مزې چې کوم مسافر ګوري دا وخت کې او د کلي هغه مزې به دې نه مونږ تپوس کوو. واقعي چې په کلي کې ډېر زیات خوندونه وي خو چې څوک ترې خوند واخلي. السلام علیکم بوکټي صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بوکټي صاحب ژوند دې څنګه دی؟ خوشحاله یې؟ یاره الحمدلله بس خوشحاله یو. او زه تاسو سی آی ډي نیوز نیټورک شکریا ادا کوم چې تاسو خپل وخت ضایع کو اسلام آباد نه خصوصي په دې ضلع مانسیرا تحصیل وګئ او ویلج چې کوم د رشیدې ته په راتلو تاسو ټول ټیم ته هرکلی ویل. ډېره مهرباني جي، الله مو خوشحاله آباد لره. دا راته ووایه د ژوند دا شپې ورځې څنګه تېرېږي؟ څنګه سبا شو، څنګه ماښام شو، پوه نه شو، ژوند لاړو. نو په دې ژوند کې خو لږ انټرټینمنټ پکار دی. څه به ویل غواړې په دې هکله؟ بس الحمدلله زه خو تاسو ته دا ویل غواړم چې ښه خوشحاله زندګي تېروئ، خپل مشر وګڼئ، بچی وګڼئ او کلي معززین چې کوم دی هغه وګڼئ، د علاقې رسم رواج او آداب مطابق چې کوم دی خپله زندګي تېروئ. ډېره ښه خبره دې وکړه جي. یقینا دغسې پکار ده. د کلي به موسم په هکله به څه وایې؟ ماشاءالله الحمدلله جی زمونږ د علاقې موسم چې کوم دی خوشګواره دی، یخ دی او دې ټایم په کته ګرمي ده. او زمونږ د علاقې چې پهاړي علاقه ده دې باندې موسم چې کوم دی ماشاءالله ښه ښایسته رهي. نو زه غواړم چې دا وخت کې پروګرام په سی آی ډي نیوز باندې چلیږي خو چې دا کتونکي ته هم خوندونه واخلي په دې کې به ورسره څه رنګونه شریکوئ؟ مثلا دې کې څه رنګونه مطلب مې دا شو جي چې څه شعر شاعري شي، څه ټپه شي او یا پکې څه غزل شي. نو دا غزل خو خیر واره مونږ دا بس کړي دي. خیر تاسو دا ملمانه راغلي یای، تاسو لپاره یو دوه دا یو روبایي ده چې پښتو کې ورته وي، هغه به زه تاسو ته حکم تاسو د زړه لپاره. ارشاد. لیونې په لار کې ناست یم ستا راتلو ته، خلق لاس په سر راکاږي لیونو ته، نن سبا مې ستا غمونه مېلمانه دي، د زړه غوښې ورکوم د مېلمنو ته. په خوب کې مې لیدلې واپس را بنارسۍ کې او ډېر وجړېدما، چا ورته کالي اچول چا ورته کمسۍ کې او ډېر وجړېدما. په خوب کې مې لیدلې واپس را بنارسۍ کې او ډېر وجړېدما، چا ورته کالي اچول چا ورته کمسۍ کې او ډېر وجړېدما. ورته کالي اچول چا ورته کمسۍ کړي او ډېر وجړېدما. وی هارې د سرو زرو، وی هارې د سرو زرو ور په غاړه کې تیاره شوه، وی هارې د سرو زرو ور په غاړه کې تیاره شوه، وی زیبا ناوی کور ته جینۍ ته پرې خبرداره شه، وی پاسې ځه اوچته، وی پاسې ځه اوچته غونډه کېناسته ډولۍ کې او ډېر وجړېدما، چا ورته کالي اچول چا ورته کمسۍ کې او ډېر وجړېدما. وی مرګ کې نه بهتر دی، وی مرګ دې نه بهتر دی چې زه مړ وې په پانسۍ کې او ډېر وجړېدما، چا ورته کالي اچول چا ورته کمسۍ کې او ډېر وجړېدما. بس دې به دا تاسو وی ارمان به الله زما درشي او درشنو، او چې کټ مې واخلي تورو خاورو له مې وړي نه،
ارمان ځوانۍ پسې پکار دی نو پکار دی نو وای کمکل خلق د دولت ارمان کوي نا وای په حسن دومره غرور مکوانو کمکوانو وای حسن د جمی مازیګر د تیر بشینا وای چې ختم درشي ورته جاړنو ما چې لیک ورته مې ډېر جړلیونه وای زما په هغو سلام وایه او چې دلته نشته د زیارت کې دي کورونه وای په هدیره د مړو راغلم نو خدایه غږ وکړم که غلی تېرو زما وای خیر به په ټول کې لږې ټول کم نو وای خیر به بالګم ستا به وکړم دیدنونه مینا پتلو راتلو زیاتیږي او زیاتیږي نو کله بتاو کله به زه درځم مینا شربت شجی شبا اولاګي د نانور په چینارونو اولاګي د نانور په چینارونو او راوړه ماله ګل 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 او راوړه ماله ګل 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 اولاګي د نانور په چینارونو اولاګي د نانور په چینارونو او چې لیونې شوي حال دې ووینو یارو خو به کله چاته ویل د زړه حالونه مرګي امرا زلا ځواني ما یو مې ځواني دا بل مې ډېر دي ارمانونه